نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأمر أهلك بالصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته الصلاة نن چې ماته د کومو خبرو کولو حکم راکړی شوی دی نو د هغې تمام پریشانو حل په منځه کې دی. محترمو اورېدونکو، مونځ د دین ستن ده، مونځ افضل جهاد دی، مونځ د مؤمن نور دی، مونځ د سترګو یخوالی دی او د روح غذا ده، د دشمن دپاره اسلحه ده او په قبر کې رڼا ده. مونځ د اعمالو د تلې وزن دی، د جهنم دپاره شپول دی، د جنت د دروازې دپاره کنجي ده. محترمو اوریدونکو، د حضور صلی الله علیه وسلم پاک ارشاد دی